بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم الصرف یو دیرشم نمبر درس دی. په دې کې به انشاءالله موږ د ترکه اخري دوه ګردانونه کوو، د باس اثبات فعل ماضي مجهول او باس نفي فعل ماضي مجهول. نور الحمدلله زمونږ د دې مشق د 15 صيغې دي، د کتبه، منعه، اجتنبه، علمه او د ترکه. د دې نورو ټولو چې دي د څلورو واړه ګردانونه وشو، د ترکه دوه ګردانونه شوي دي. انشاءالله نن به درېیم او څلورم ګردان وایو. نو باس اثبات فعل ماضي مجهول، چې مجهول څه ته وایي؟ چې فاعل معلوم نه وي، او معروف څه ته وایي؟ چې د هغې فاعل معلوم وي. نو دې نه مخکې چې کوم دوه ګردانونه د ترکه جوړ کړل، هغه فعل ماضي معروف و، د هغې فاعل معلوم و. اوس یې فاعل مجهول دی، یعنې دوی پرېښودلی شوي دي، خو چې چا پرېښي هغه معلوم نه دی. صيغه واحد مذکر غائب، توریکا معنا ده هغه یو مذکر غائب پرېښودی شو، هغه یو مذکر غائب پرېښودی شو په تېره شوې زمانه کې. توریکا هغه دوه مذکر غائب پرېښودی شو په تېره شوې زمانه کې. توریکو هغه ټول مذکر غائب پرېښودی شو په تېره شوې زمانه کې. نو دا موږ سره د فعل مجهول د مذکر غائبو درې صيغې وشوې. توریکا هغه یو مذکر غائب پرېښودی شو په تېره شوې زمانه کې. توریکا هغه دوه مذکر غائب پرېښودی شو. توریکو هغه ټول مذکر غائب پرېښودی شو. اوس واحد مؤنث، صيغه واحد مؤنث غائب، باس اثبات فعل ماضي مجهول. توریکت معنا ده هغه یو مؤنث غائبه، هغه یو مؤنث غائبه پرېښودی شوه په تېره شوې زمانه کې. صيغه تسنیه مؤنث غائب، توریکتا هغه دوه مؤنث غائبې پرېښودی شوې. صيغه جمع مؤنث غائب، توریکنا هغه ټول مؤنث غائبې پرېښودی شوې. اوس د مذکر حاضر ول راځو. صيغه واحد مذکر حاضر، توریکتا ته یو مذکر حاضر پرېښودی شوی په تېره شوې زمانه کې. صيغه تسنیه مذکر حاضر، توریکتما تاسو دواړه مذکر حاضر پرېښودی شوي. صيغه جمع مذکر حاضر، توریکتم صيغه دا موږ سره صيغه جمع مذکر حاضر شوه. اوس راځو صيغه واحد مؤنث حاضر ده. توریکتی ته یو مؤنث حاضره پرېښودی شوي، ته یو مؤنث حاضره پرېښودی شوي. صيغه تسنیه مذکر، صيغه تسنیه مؤنث حاضر، توریکتما تاسو دواړه مؤنث حاضرې پرېښودی شوي. صيغه جمع مؤنث حاضر، توریکتن تاسو ټول مؤنث حاضرې پرېښودی شوي. صيغه واحد متکلم، توریکتو زه پرېښودی شوم. صيغه تسنیه و جمع متکلم، تسنیه و جمع متکلم. ترکنا مونږه ټول
مونږ دوا یا ټول مذکر یا مؤنث پرې خو شو مونږ پرې خو شو تورکنا معنا وکا مونږ پرې خو شو نو دې مونږ کې دوم راځي او ټول هم راځي نو دا مونږ سره باس اثبات فعل ماضی مجهول اوس په باس نفي فعل ماضی مجهول شي واحد مذکر صيغه واحد مذکر غائب ما تورکا هغه یو مذکر غائب پرې نه خو شو هغه یو مذکر غائب پرې نه خو شو پرې نه خو شو په تیر شوی زمانه کې صيغه تسنیه مذکر حاضر غائب ما تورکا تاس و هغه دواړه مذکر غائب پرې نه خو شو صيغه جمع مذکر حاضر ما تورکو هغه ټول مذکر غائب پرې نه خو شو دا سره د مذکر غائب شو اوس دا مؤنث صيغه واحد مؤنث غائب ما تورکت هغه یو مؤنث غائب پرې نه خو شو ما تورکت هغه یو مؤنث غائب پرې نه خو شو حاجی اوس صيغه تسنیه مؤنث غائب ما تورکتا هغه دواړه مؤنث غائب پرې نه خو شي صيغه جمع مؤنث غائب ما تورکنا هغه ټول مؤنث غائب پرې نه خو شي اوس واحد مذکر حاضر لرازو واحد صيغه واحد مذکر حاضر ما تورکتا تو یو مذکر حاضر پرې نه خو شوی ته مذکر حاضر پرې نه خو شوی صيغه تسنیه مذکر حاضر ما تورکتما تاسو مذکر حاضر پرې نه خو شوی صيغه جمع مذکر حاضر ما تورکتم تاسو ټول مذکر حاضر پرې نه خو شوی صيغه واحد مؤنث حاضر ما تورکتی ته یو مؤنث حاضره پرې نه خو شوی صيغه تسنیه مؤنث حاضر ما تورکتما تاسو باندې مؤنث حاضر پرې نه خو شوی صيغه جمع مؤنث حاضر ما تورکتنا تاسو ټول مؤنث حاضر پرې نه خو شوی صيغه واحد مذکر صيغه واحد متكلم واحد متكلم ما تورکتو زپری نه خو شوم مذکر هم پکې راځي مؤنث هم پکې راځي او صيغه تسنیه و جمع متکلم ما تورکنا مونږه پرې نه خو شو دوا یا ټول خجی اوس دا د مذکر د باس اثبات فعل ماضی مجهول او د باس نفي فعل ماضی مجهول یو صيغه وایي
طریقه معنا ده هغه یو مذکر غایب پرې خو شو. ما طریقه هغه یو مذکر غایب پرې نه خو شو. طریقه هغه دوه مذکر غایب پرې خو شو. ما طریقه هغه ټول دوه مذکر غایب پرې نه خو شو. طریقو هغه ټول مذکر غایب پرې خو شو. ما طریقو هغه ټول مذکر غایب پرې نه خو شو. طریقت هغه یو مؤنث غایب پرې خو شو. ما طریقت هغه یو مؤنث غایب پرې نه خو شو. طریقتا هغه دوه مؤنث غایب پرې خو شو. ما طریقتا هغه دوه مؤنث غایب پرې نه خو شو. طریقنا هغه ټول مؤنث غایب پرې خو شو. ما طریقنا هغه ټول مؤنث غایب پرې نه خو شو. بیا راځو مذکر حاضر ولا. طریقتا ته یو مذکر حاضر پرې خو شي. ما طریقتا ته پرې نه خو شي. طریقتما تاسو دواړه پرې خو شي. ما طریقتما تاسو دواړه پرې نه خو شي. طریقتم تاسو ټول پرې خو شي. طریق ما طریقتم تاسو ټول پرې نه خو شي. اوس حاضر مؤنث نه راځي. طریقتی ته یو مؤنث حاضر پرې خو شي. ما طریقتی ته پرې نه خو شي. طریقتما تاسو دواړه مؤنث حاضر پرې خو شي. ما طریقتما تاسو دواړه مؤنث حاضر پرې نه خو شي. طریقتنا تاسو ټول پرې خو شي. ما طریقتنا تاسو ټول پرې نه خو شي. بس واپس راځو واحد متکلم لا. طریقتو ز پرې خو شي. ما طریقتو ز پرې نه خو شي. تسنیه و جمع متکلم طریقنا مونږ پرې خو شو. ما طریقنا مونږ پرې نه خو شو. نو ګورئ چې دا موږ سره د باس اثبات فعل ماضي مجهول او باس نفي فعل ماضي مجهول د ترکه صيغه دا ټول ګردانونه وشو. د ترکه صيغه باس اثبات فعل ماضي معروف، باس نفي فعل ماضي معروف، باس اثبات فعل ماضي مجهول، باس نفي فعل ماضي مجهول. دا څلور واړه ګردانونه د دې پنځو واړو صيغو په څلور واړه ګردانونه تیار شو. ان شاء الله اوس په نور درسونو کې به ډیره پس هغه نور مشق چې دی هغه حل کېږي د خیر سره. خو دا چې کوم اوس موږ سره باس اثبات فعل ماضي مجهول او باس نفي فعل ماضي مجهول دا صرف یو ځل وایو ګردان وایو دي. باس اثبات فعل ماضي مجهول طریقه طریقه طریقو طریقت طریقتا طریقنا طریقتا طریقتما طریقتم طریقتی طریقتما طریقتنا طریقتو طریقنا. باس نفي فعل ماضي مجهول ما طریقه ما طریقه ما طریقو ما طریقت ما طریقتا ما طریقنا ما طریقتا ما طریقتما ما طریقتم ما طریقتی ما طریقتما ما طریقتنا ما طریقتو ما طریقنا. نو دا موږ سره د پنځو واړو صيغو څلور واړه ګردانونه تیار شو. آینده درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام.